بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 148 دی، قانون نمبر 74 دی او د محمود قوانین شروع دي. نن به موږ د میرون مودبن قانون وایو. د میرون مودبن قانون، د دې قانون خلاصه دا ده چې کله حمزه مفتوح وي، حمزه فتحي والا وي، زبر والا وي، لکه دا حمزه دی په د زبر دی، دې ته حمزه مفتوح وي، حمزه مفتوح وي. او ما قبل حرف مضموم یا مکسور وي. ما قبل یعنی مخکې حرف، د دې حمزه نه چې دلته مخکې کم حرف وي هغه مضموم وي، ضمې والا وي، یا مکسور وي، کسرې والا وي. بس مضموم یا مکسور وي. ټیک شوه؟ لکه ګورې دا حمزه مفتوحه دی، د ده نه مخکې با ده، با نو په دې با به یا پیش وي یا به په زیر وي. نو دغه وایي چې کله حمزه مفتوح وي او ما قبل ته مضموم یا مکسور وي. ټیک شوه؟ نو د دې مفتوح حمزه نه دا چې کوم مفتوح حمزه دی دا یو، ټیک شوه، دا مفتوح حمزه دی، د ده نه مخکې با ده، با په دې با یا پیش دی یا زیر دی. نو اوس تا ته وایي چې کله حمزه مفتوح وي او ما قبل حرف مضموم یعنی ضمې والا پیش والا وي، یا مکسور یعنی زیر والا وي. ټیک شوه؟ دا حمزه دی مفتوح دی، مخکې ته یا زیر دی او یا ته مخکې پیش دی. ټیک شوه؟ یا مخکې ته یو حرف دی، په هغې حرف به یا پیش وي او که پیش نه وي نو بیا به پې زیر وي، خو زبر به نه وي. ټیک شوه؟ نو دا پکې شرط دی، حمزه به مفتوحه وي، مخکې به یا پیش وي او یا به زیر وي. دې دوو کې به یو خامخا وي، یا به پیش وي چې پیش وي نو زیر به نه وي، او یا به زیر وي چې زیر وي نو پیش به نه وي. نو کله چې حمزه مفتوح وي او مخکې حرف باندې یا پیش وي یا زیر وي، یعنی یا مضموم وي یا مکسور وي، نو د دې مفتوح حمزه نه، دا حمزه مفتوح چې دی د دې حمزه نه د خپل ما قبل حرف که هر یو حرف وي د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دي. لکه دا حمزه دی که نه، د دې حمزه نه مخکې با ده، با په دې با باندې فرض که دا هسې مثال په طور باندې وایم د دې حمزه نه مخکې پیش دی، نو د دې حمزه نه واو جوړول جایز دي، جایز. نو دا به بیا موږ داسې وایو، نو په دې حمزه فتحه وه، نو اوس په دې واو باندې فتحه ولګو، زبر به په دې واو لګو. اوس ګورئ موږ سره دا حمزه دغه والا دی، فتحه ده او د دې نه مخکې میم دی، میم دی، په دې میم زیر دی. نو اوس په مونږه د دې زیر د وجې نه د دې حمزه مفتوحه نه یا جوړه کو، خو په دې حمزه باندې چې کومه فتحه ده هماغه فتحه به په هغه یا باندې وي. نو دا به بیا مونږ سره داسې شي، ګورئ میه دی، نو دا به مونږ سره میه شي، میه. ټیک شوه؟ او دا بوعه دی، بوعه، دا به مونږ سره بوه شي، بوه. ټیک شوه جی؟ امید دی تاسو په دې پوهیږئ. که دا حمزه مفتوحه په یوه کلمه کې وي او که په جدا کلمه کې وي، دا حمزه مفتوحه او د دې نه مخکې وروستو حرف که په یو کلمه کې وي یعنی یو لفظ کې وي، که په جدا کلمه کې د یوې کلمې مثال سؤالون دی که نه، ګورئ دلته کې سؤالون، وګورئ دلته حمزه مفتوحه ده که نه، حمزه مفتوحه ده او د نه مخکې ضمه ده. نو اوس به د دې حمزه نه مونږه واو جوړ کړو، نو دې نه واو جوړول جایز دي، که ته سؤالون وې او که سوالون وې دواړه ویلی شي. نو ګورئ اوس به موږ دا حمزه چې ده د نه به واو جوړ کړو او په دې حمزه چې کوم فتحه وه هغه به په دغې واو لګو. نو ګورئ واو ځان نه مخکې دا پیش ځان نه وروسته واو غواړي، نو دلته کې به اوس موږ دلته واو جوړ کړو، په دې حمزه باندې دا زبر و، نو دا زبر به پرې ولګو او دا نور الفاظ به حروف به خپل ځای راولو. نو د سؤالون نه سوالون شو، سوالون. او دا میارون دی، میارون، وګورئ دا ګورئ موږ سره ده میارون. نو وګورئ دلته حمزه موږ سره مفتوح دی او مخکې حرف باندې زیر دی، نو د دې حمزه نه به موږ یا جوړ کړو، نو دا میارون نه به موږ سره یا رون، دا میارون شو را سره، دا میارون نه را سره میارون شو. او دا ګورئ ورته دا جوانون دی، جوانون دی. ټیک شوه؟ یوه کلمه ده، یو لفظ دی، په دې کې حمزه نه مخکې جیم باندې ضمه راله، نو اوس دا ضمه چې دی ځان نه وروستو واو غواړي، نو د دې حمزه نه به مونږ واو جوړ کړو، نو دا به مونږ وایو جوانون. او دغه شان ګورئ مؤدبون دی، مؤدبون دی. اوس دلته موږ سره حمزه مفتوح ده او مخکې حرف باندې ضمه ده، نو د دې حمزه مفتوح نه به مونږ د دې ضمې مطابق یعنی مخکې حرف د حرکت مطابق نو واو جوړ کړو. ګورئ نو دا مؤدبون نه به موږ سره شي مودبون،
بن دا خو موږ سره دا څلور را سره د یوې کلمې مثالونه وو څلور موږ سره د یوې کلمې مثالونه وو ټیک شوه نو دلته کې اوس ګورئ او کله چې حمزه مفتوحه په یوه کلمه کې وي او ما قبل حرف مضموم ما قبل مضموم یا مکسور حرف ما قبل مضموم یا مکسور حرف په جدا کلمه کې وي لکه جاء غلامو غلامو نو په دې میم باندې دا ضمه ده که نه دا جدا کلمه ده او احمدو کې دا شروع کې حمزه ده دا حمزه په جدا کلمه کې ده نو اوس په د دې نه هم د دې حمزه نه به مونږ هم د دې مخکې حرف د حرکت مطابق حرف علت جوړو نو پیش ځان نه وروسته واو غواړي نو دا به مونږ وایو جاء غلامو احمده دی که نه غلامو احمده نو داسې ویل هم جایز دي جاء غلامو واحمده دا واو چې دی دا مونږ د دقې حمزه مفتوحه نه جوړ کو داسې مونږ سره چې کوم دا حمزه مفتوحه دی د دې نه مونږ دا واو جوړ کو دا واو ته ځکه جوړ کو چې په دې مخکې حرف باندې ضمه ده په دې مخکې حرف میم باندې ضمه ده اوس ګورئ مررت بغلامي احمده مررت بغلامي احمده دا حمزه مفتوحه دی د ده نه مخکې حرف باندې زیر دی نو د دې حمزه مفتوحه نه به یا جوړه شي نو دا د دې نه به مونږ مررت بغلامي احمده په ځای باندې مونږ داسې هم ویلی شو مررت بغلامي یحمده ځکه دا زیر ځان نه وروسته یا غواړي نو دا یا مونږ سره د دې حمزه نه جوړه شوې ده د دې حمزه نه مونږ سره د دې کسرې د وجې نه یا جوړه شو نو دا به مونږ داسې مورې شوې بغلامي یحمده یحمده مونږ سره که دا حمزه مفتوحه په یوه کلمه کې وي او که په جدا کلمه کې وي که په یوه کلمه کې وي د هغې مثال سؤال د دې نه د دې حمزه نه ته واو جوړولی شي ویل جایز دي که ته دا سؤال وې هم ټیک ده او که د دې سؤال په ځای باندې ته سوال وې سوال 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 نو هم صحیح ده معرون دی معرون که داسې وې هم صحیح ده او میرون د دې حمزه نه که یا جوړه کړي هم جایز ده ویل جایز دي جوانون دی جوانون نو که ته داسې وې هم صحیح ده او که د دې حمزه نه ته واو جوړ کړي هم صحیح ده جوانون ویل هم جایز دي مؤدبون دی مؤدبون نو د دې حمزه مفتوحه دی مخکې حرف متحرک دی یعنی مضموم دی نو اوس په د دې نه د دې حمزه نه واو جوړولی شي جایز دي ویل جایز دي او که دا په جدا کلمه کې وي لکه جاء غلامو احمده غلامو بیله کلمه ده او احمده بیله کلمه ده د غلامو په آخري حرف میم باندې ضمه ده او د احمدو په شروع کې حمزه ده ٹھیک شوه د میم باندې ضمه وه د غلامو غلامو نو اوس په موږ د دې حمزه مفتوحه نه دی د احمدو په شروع کې چې را کوم حمزه مفتوحه دی د دې نه به موږ واو جوړ کړو ویل داسې ویل جایز دي او که ته داسې وی غلامو احمده هم صحیح ده بالکل صحیح ده خو دا جوازي قانون دی جوازي معنا چې دا جایز دی که دغه شانتې دی د حمزه نه دی د مخکې حرف د حرکت مطابق حرکت جوړ حرف جوړ کو هم صحیح ده او که نه څنګه چې دی هماغه شان حمزه وی هم صحیح ده ټیک شو جی بله په دې کې یو آخري خبره دا ده چې کله دا دغه دی که نه جي په دې کله جوازي قانون وي که نه نو که هغه ته څنګه لیکلی شوی دی هماغه شانتې کوې او که نه د هغه مخکې حرف د قانون مطابق چې قانون څه غواړي هغه شانتې ته جوړی هم جایز ده نو دا جوازي قانون دی په دې کې که چاته څه اشکال وي یا څوک پوه شوي نه وي نو هغه ما په کمنټ کې تپوس کولی شي انشاءالله العزیز په اسانه طریقه به پوهیو نو دا زمونږ د میرون مودب قانونو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام